أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دين وقت سورة فاتحة الله جل جلاله فضل کرم سره ختم شونه. الله خپل دربار علی کې قبول او منظور کی. کم کمه کوتاهی شوی اندی رات الله پاک معاف کی. وز دې زینه سورة بقره شروع کېږي. الله رب العزت دې دا چنه په خیر عافیت اختتام ته ورسوي او د دې کوم مقصود د پر الله پاک نازل کړي الله دې مونږ د هغې نه مال مال کړي. سورة بقره دا په ترتیب نزولی سره د سورة مطففین وروسته نازل شوی دی او دا سورت په ترتیب قرآنی سره د سورة فاتحین وروسته او سورة آل عمران نه مخکې دی. دغه شانتې سورة بقره دا په ترتیب قرآنی سره دا سورت دویم نمبر دی او ترتیب نزولی سره دا سورت چې دی نو 87 نمبر دی. سورة بقره په دې سورت کې چې نو 200 او شپږ آیاتونه دي 286 او 40 پکې رکوګانې دي 6221 پکې کلمات دي 6221 6221 پکې کلمات دي او 25 پر 25 یعنی 25025 پکې حروف دي 25 پر 25 25025 پکې حروف دي. دا صورت مدنی صورت دی. مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی دی نو ځکه دې صورت ته مدنی صورت ویل کېږي. صورتونو ته مدنی او مکی دا څنګه نو ویل کېږي. اوس مدنی کم صورت وی او مکی کم صورت وی نو دې متعلق نو هغه مختلف قول دي خو ټول نراجه او بهترین قول هغه دا دی چې کم صورت قبل الهجرت نازل شوی وي نو هغه ته مکی صورت ویل کېږي. کم صورت بعد الهجرت نازل شوی وي چې کله حضور مدینه منوره ته هجرت وکړو دا غي نه ورستو نازل شوی بیا دغه صورت ته مدنی صورت ویل کېږي. برابر خبره ده که دا غي آیاتونه بیا مکه کې نازل شوی فتح مکه په وخت کې یا چې نه د عمره په صورت کې یا د حج په وخت کې په هر موقع کې چې نازل شوی خدای د ټول نه راځي چې نه هغه مکی او صورت چې نو مدنی صورت تفصیل داده چې کم صورتونه قبل الهجرت نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت نه کړو نازل شوی آیت مکی صورت وای او کم صورتونه چې هغه بعد الهجرت نازل شوی وي نو دغه تبیا مدنی صورت ویل کېږي. نو سورة بقره دا هم مدنی صورت نه ځکه دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه ورستو نازل شوی دی نو ځکه د صورت ته مدنی صورت چنه ویل کېږي. دا صورت هم تسمیه الکل باسم الجز د قبیل نه دی. مونږه مخکې هم ویلو چې تسمیه الکل باسم الجز دا دې ته ویل کېږي چې د ټول صورت دغه صورت یو جز یو حصہ راوغستل شي او دا دغه نوم کې خودل شي نو دې ته ویل کېږي تسمیه الکل باسم الجزء. د صورت کې جنې نو هغه پس 66-67 نمبر باندې هغه نواله د 73 نمبر آیات پورې د بقره د بنی اسرائیل چې نو دغه واقع ذکر دی نو پای کې لفظ بقره راغلی ده. بقره بیا د دې لفظ دی چې دا د نر او ماده مذکر مؤنث دواړو د پاره استعمالېږي. بقره دا چې نو غوا ته هم ویل کېږي او غوایا ته هم ویل کېږي نو پاره کې هم د هغه قصه نو د هغه قصه موافق او مشهور او معروف قصه د موږ ویلم ان شاء الله چې نو بیا براشي هغه زمانه به تفصیل کېږي. خو یاد اسړی اوراره یا د ترز به داغه چې نو خپل تر د مال د لالچ د پاره یا د ترزوی د مال د لالچ د پاره چې نو هغه قتل کړلو بیا د هغه نو ورسته داوا وکړل او بیا د هغه نو ورسته موسی علیه السلام لرالن بیا موسی علیه السلام ورته چې الله پاک ته تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره تاسو غوا چې نو هغه لاله کې د هغه یو اسراواله د مړې په وه دی په خپل غل چې نو هغه خپل قاتل بوخی
نو دې کې دغه بقره ذکر دی، نو دا د صورت د پاره نه وی خودلې شوی دی، نو ځکه د صورت ته سورته بقره چې نه ویلې کېږي. بیا د قران پاک په سوراتونو کې د ټولو نه اوږد سورت چې نه دا سورت دی، د دې نه بل په قران پاک کې اوږد سورت چې نه هغه نشته چې په دومره ډېر آیاتونو دوره کلمات او حروف باندې مشتمل وي. څنګه چې مونږ وی 6221 په دې کې صرف کلمات دي او 25025 چې نو هغه په دې کې حروف دي. دغه شان ما قبل سورت سره ربط او مناسبت، نو مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی، نه مخکې سورت فاتحه تیر شوله. نو فاتحه کې سوال او اهدنا الصراط المستقیم، الا مونږ ته صراط مستقیم سم درست برابر لار اوخی. نه دې صورت کې وس هغه سوال قبولیت ذکر شوی دی چې صراط مستقیم هغه دا لار ده. او یا بعض حضرات چې نه دویم ربط ذکر کړي دي هغه چې ما قبل صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د دې نه مخکې صورت کې سوالو پاره کې درې ډلې ذکر شوی وي. یو ډله چې نو هغه منعم علیهم، چا باندې چې الله خپل انعام او احسان کړی دی. یو ډله چې نو هغه د گمراهانو، او یو ډله چې نو هغه د منافقانو ذکر شوی و. دوس په دې صورت کې پاغوی باندې تفصیل دی، دا وی چې نو مفصل آیات الله پاک ذکر کوي. نو یو پاغي کې اولنې ډله د مسلمانانو ان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم دا ذکر کیږي. دویم چې نو بیا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، او دریم چې نو هغه بیا د منافقانو چې نو هغه ډله ذکر کیږي. هغه دغه کسان چې نو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون، نو دغه ذکر کی. نو دا دویم چې نو هغه ربط او مناسبت دی. الف لام میم، الله تعالی علم دې په معنا د دې حروف باندې. نو الله جل جلاله د ټولو نامخ کې دغه حروف دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. اوس حروف مقطعات دا د سینې مقطع دا ویل کېږي چې نو د بعض حرفونو د بعض جملې د هغه سره چې نو یو لفظ مخکې ورسته یو لفظ را واخلي، او دا د هغې د پاره خلک چې نو په لیکلو کې هم د اسانۍ د پاره او دغه شانتي په ویلو کې چې هم د اسانۍ د پاره چې کم لفظ استعمال شي دې ته مقطع ویل کېږي. لکه مثلا مثال په طور کې وس یو سړی چې نو هغه وایي مردم شماري، کم چې خلک شته نو هغه تعداد لیکل کېږي شمارل کېږي. نو وس د دغه مردم شماري تاول کله چې مردم شماري چې نو هغه 22 کروڑ ده، نو تا میم ولیکل او شین دی ولیکل او د خواته دی ورته 22 کروڑ ولیکو. نو دا میم معنی دا ده چې مردم او شین معنی دا ده شماري. نو دا دغه مخفف دی، نو دا دغه نه راغسته دی. نو دې ته حروف مقطعات مقطع هم دې ته ویل کېږي چې هغه دغه جملې چې نو هغه مخفف راولي. لکه مثلا مانګه وایي دا چې نو هغه MCB بینک دی، نو اوس MCB دا مونږ چې نو هغه استعمالو. نو بیا د هغې تفصیل چې نو مسلم کمرشل بینک چې نو هغه سړی ویلی کېږي. یا چې نو هغه مثال په طور کې داسې نور چې نو هغه ډېر شي نومونه قصې دي دا تاسو، نو دا ټول د دغې دې ته مخفف مقطع دقې ته ویلی کېږي. نو دلته هم چې نو دا راغستلی شوي دي. بیا چې وکتلی شي نو قرآن پاک کې 2 قسمه آیاتونه ذکر کېږي. یو چې نو هغه دی آیت ویلی کېږي محکم، او دویم قسم چې نو متشابهات دي. محکم څه ته ویل کېږي او متشابه څه ته ویل کېږي. محکم هغه آیاتونه ته ویل کېږي چې هغه واضح المعنی، معلوم المعنی او معلوم المراد وي. معنی هم آسان عام فهمي او مراد هم آسان عام فهمي، هر سړی پاغې پوهېږي. لکه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ولله حج البیت، دغه شان چې نو هغه راځي چې دغه نو وس اقیموا الصلاة آتوا الزکاة دا چې وکتلی شي نو دې معنی هم معلومه ده، منځ قایم کوي، او دغه شانتي مراد چې نو هغه هم معلوم ده. دویم قسم چې نو هغه متشابه دی. متشابهات متشابه هغه ته ویل کېږي. بیا دا په 2 قسمه دي. یو قسم د هغې دا دی چې معلوم المعنی مجهول المراد وي، معنی معلومه وي، مراد چې نو هغه مجهول وي. چاته د هغې مراد چې نو د هغې پته نه لګي چې د دې ځای وس څه مراد دی، د دې چې نو هغه څه مقصد دی.
نو مراد مقصد یې نه معلوم معنی معلوم ای لکه مثلا قرآن کې راځي حدیث کې هم راځي ید الله فوق ایدیکم یا ید الله علی الجماعه یا ثم استوى علی العرش بیا الله پاک ثم استوى الى العرش الله پاک استوا وکړه الله رب العزت نه نو هغه لاس تاسو د لاسونو په پاسه دی فاینما تولوا فصب وجه الله نو وس د وجه د یدو د استوا د دې ټولو معنی معلومه ده مراد چې نه نو هغه چاته نه دی وسنګ دی نو د هغې دپاره اسانه خبره ده ما یلیق بشانه څنګه چې د الله د ذات سره ښایي هم هغه شانتې دی زمونږ په ایمان دی امام مالک رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله نه چې نه نو چا تپوس وکړلو چې د استوا څه معنی ده نو امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمیل الاستواء معلوم استوا یدو وجه هر چنه نو متشابهات نو علی هغه الاستواء معلوم استوا دا لفظ معلوم دی الایمان به واجب ایمان چنه نو دا په واجب دی والکیف مجهول د دې کیفیت او حالت د اچاته پته نشته وسوال هو انه بدعت د دې متعلق تحقیق کول د کې باس کول په دې پسین خطل دا د گمراهی چې نو ذریعہ ده که په دې پسې ون خطې دې پسې جوور لاړې نو گمراه بشي نو ځکه هغه چې داسې قسم متشابه راځي نو په هغې باندې به صرف آمن نه وصدقنا ایمان به پرې راوړې تسلیمې وی نور به د هغې جوروالي ته باریکوالي ته چې نو هغه به نه ځي او دویم قسم متشابه هغه دی چې د هغې هېڅ چاته معنی نه معلومه مجهول المعنی او مجهول المراد وي معنی هم مجهول وي چا په سمجھ کې نه راځي مراد چې نه نو هغه هم مجهول وي لکه حروف مقطعات وسمره چې هم حروف مقطعات دي علامه قاضي ثنا الله پانی فتح رحمه الله درشان حافظ معد الدین رحمه الله کم چې نه تفسیر ابن کثیر والا علامه چې نه امام رازی رحمه الله چې تفسیر کبیر تفسیر هغه لیکل او غیر ذالک نو دا حضرات ټول وي هغه چې دا حروف مقطعات دې چې نو هغه معنی معلومه هم چاته نه ده د ټولو نه بهترین معنی دا ده چې الله عالم بمراده الله د دې په مراد باندې خپ واده بل چاته چې د دې مراد د دې معنی بل چاته معلومه نه ده د دې په معنی باندې صرف یو الله پوها دی د الله نه ما سوا بل چاته په دې باندې پوها دانشته قاضي چې نو هغه بیزاوی رحمه الله چا چې تفسیر بیزاوی لیکلی دی هغه دا خبره کوي چې دا د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې راز دی حروف مقطعات دا تقریبا 29 سورتونو کې راغلی دی او په دې 29 سورتونو کې چې څومره دا راغلي طه الف لام را الف لام میم دغه شان چې نو حامیم او کاف ها یا عین صاد دا څومره چې راغلي دي دا حروف مقطعات دا د الله او د الله د رسول په منځ کې راز دی د دې د الله نه او د الله د رسول نه ما سوا بل هېڅ چاته پته نشته بعضې حضراتو چې نو هغې معنی راوباسلي هغوی چې د الف نه مراد الله د لام نه مراد چې نو لطیف نو الله دا د الله اسم ذات دی خپل نوم دی لطیف دا د الله صفت نوم دی او د میم نه مراد چې نو هغه مالک نو معنی دا ده چې الله لطف الله او ملک الله الله رب العزت چې نو مهربان ذات دی بادشاہی د الله د مهربانی د الله د عبادت هم د الله پکار دی بعضی حضرات چې نو هغه دا معنی کړل نه خو ما تاسو ته ټول نه بهترین معنی دا رقم چې مخکې ما وی الله عالم بمراده بعضی حضرات یې معنی کړی را هغه چې د الف نه مراد اول د لام نه مراد لازم د میم نه مراد مؤمنو اول لازم علی المؤمن ان يتعلم القرآن د ټولو نه وړاندې په مسلمان باندې دا لازم دی چې د الله کلام زده کړي د ټولو نه وړاندې مسلمان باندې دا لازم دی چې د الله کلام زده کوي دا د الله پیغام دی دا الله رب العزت د تر لګلې نه دی د الله دغه پر کلام دغه پیغام دا به زده کوي دی به د دین نه ځان بهر ته نه وباسي دی په هر صورت باندې چې نو دی د الله رب العزت چې نو دین زده کوي د دین باندې بچلېږي او د الله د دین د چلېدو لپاره دای د لپاره قرآن زده کول دا شرط دی دا به خامخا چې نو زده کوي بعضی معنی چې نو هغه دا کړی چې د لفظ الف نه مراد چې نو الله د لام نه مراد جبرئیل د میم نه مراد محمد رسول الله چې دا قرآن الله نازل کړی دی په واسطه د جبرئیل امین سره
او په محمد رسول الله باندې. نو الله رب العزت دا قرآن پاک نازل کړی دی. نازل کون کې د دې کتاب دا الله دی او د لام نه معنی جبرئیل چې په فرشتو کې د ټولو نه افضل مقرب او اوچت فرشته چې دی نو هغه جبرئیل امین ده. کم چې مخکې اوس مونږ ویلي ولو چې الله رب العزت د هغې صفت ذکر کړو د هغه چې دی نو قوت والا ده عند ذل عرش امین د الله په نزد باندې هغه امانتداره فرشته ده. نو دا امانتدار هم دا او قوت والا هم دا. نو گویا چې جبرئیل امین دا راوړي نو دې په منځ کې حائل شیطان چې دی نو څوک هم نشي راتلی. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی چې دا د تمام انبیاو کې د الله نه وروسته د ټولو نه لوی مقام او لوی درجه د هغه د الله د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو دا قرآن پاک ډیر عظیم کتاب دی چې الله نازل کړی. دومره لوی فرشته چې نو راوړی دی او په کل کائنات کې په دومره لوی بني آدم باندې نازل شوی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا هغه په شان چې نو هغه په کائنات کې دا هغه مثل چې نو نشته. نو گویا دومره عظیم کتاب الله رب العزت ورکړی دومره په لوی طریقې سره. نو په هر مسلمان باندې لازم داري چې دغه کتاب دا زده کړي په دې باندې نو خپل ژوند او دستور چې نو هغه راولي. نو دا د دې نو عاشونه ذالک الکتاب لا ریب فیه. الله وی دا کتاب په دې کې هیڅ شک نشته. ذالک الکتاب دې کتاب کې هیڅ شک نشته یعنی دا هغه کتاب دی د کوم کتاب چې تاسو سره وعده کړی شی و چې پتا باندې بمونګه القریب یو کتاب نازلو وਹੀ بدر کو. نو الله وی ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی. مونږ وچنه نو اکثر مدرسې کې چې کله نو پای کې کم چې موږ طلبه حضرات راغوي ته موږ وای عربی ګرامر مطابق ذالک دا اسم اشاره بعید ده دا راځي د پاره دلري. نو وس خدا کتاب ستا مخې ته پروت دی. نو چې کله دا کتاب ستا مخې ته پروت دی نو ته دا هغه کتاب دی. نو چې کله دا هغه کتاب شو نو کتاب خو ستا سره خواته پروت دی. نو بیا موږ الته د جواب دا ورکو چې ذالک اسم اشاره دا کله چې نو هغه په معنا د تعظیم سره هم راځي. دا د تعظیم په معنا د اوچتوالي د لوی مرتبه په معنا هم راځي. د ذالک الکتاب دا عظمت والا کتاب لا ریب فیه پدې کې هیڅ شک چې نو هغه نشته. دا عظمت والا کتاب دې کې هیڅ شک چې نو هغه نشته. او بعضی حضرات دا جواب ورکړي چې ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی چې کم ستا سره وعده کړی شی و چې موږ په پتا باندې کتاب نازلو قرآن به نازلو. نو د کم کتاب چې وعده شوی دا هغه کتاب دی تا ته نازل شو. لا ریب هیڅ شک نشته فيه پدې کې. نو سوال بیا دا پیدا کېږي چې پدې کې هو په خپل کو تاسو خیال کړئ دریم رکو کې پرانو مونږ ویلو نو رکو نمبر 3 کې سينو آلت بیا سوالو ذکر شی ول چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. که تاسو دینه په شک کې نو تاسو راو بل خپل چنه نو د الله نه ما سوا سور تاسو مددگار نه نو تاسو هغه راو بل د قرآن پاک په مثال باندې پیش کړي. نو یو طرف ته الله وی لا ریب د کلام کې شک چې نو هغه نشته او مونږ ګور تجربه دار چې شک کون کې ډیر دي. نو ادا چنه نو د کې فلاح ول داغه چنه نو اغراض جلالین چې نو دا یو کتاب باندې نه فلاحین. نو فلاحین کې نو هغه دا جواب ورکړي چې دلته د شک نفي ده د شک کون کې نفي نه ده. الله وی لا ریب دې کې شک نشته خود دې سي نه دی ویلي چې پدې کې رایب نشته شک کون کې فکر نشته. شک کون کې به خدا کتاب د شک نه دی لکه بلا تشبیه. وستا نو هغه یو سړی لته نو هغه خوک شی ورکو مثلا غبین دیول ورکو. وس د دې سړی چې نو صفراوي مرض او داغه نه د تب او د تب سره د مړی چې نو خوک شی و بیا د هغه سره خله چې نو تب او تب سره خله خون خراب شي. وس د خله خون د خراب نه تاول غبین ورکو دغه خوري دوی چې د څنګه تر غبین کله دا سبسنه دا خو تاریخ شانتی دی. نوز غبین خو تاریخ نه خو مسله د خپل د خلی خون خراب دی. نو الله وی لا ریب فی دا کتاب د سیده چې پدې کې هیڅ شک نشته. خود کم کس چې شک کوي نو چل پد کې دی
څوک چې شک کوي نو دا چل په د کې دی په کلام کې د الله شک چې دی نو هغه نشته. هدى للمتقین او دا کتاب هدایت دی لپاره د متقیانو. نو سوال دا پیدا کېږي چې بل ځکه خو الله پاک وایي چې دا هدى للناس دی، د ټولو خلکو لپاره دا کتاب چې نو هدایت دی. او دلته الله وایي هدى للمتقین، دا کتاب هدایت دی د متقیانو لپاره. راغب د آسان جواب دی چې کتاب الله پاک د تمام خلکو د اصلاح د پاره د هدایت د پاره را لېږلی دی. خو فایده د دې نه هغه څوک اخلي چې کم نیکان او تقوادار وي. فایده هغه څوک اخلي هغه چاته فایده نصیب کېږي چې کم کسان نیکان او تقوادار نو دې ته وایي فایده حاصلېږي. کم چې نیکان او تقوادار نه نو د هغې ته فایده نشي اخیستلی. الله رب العزت دې موږ کې دغه صلاحیت او دغه تقوا پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله سره چې بے حد مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله تعالی علم دې په معنی د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا هغه کتاب دی لا ریب چې شک نشته فیه په دې کې. هدن هدایت دی للمتقین، د پرهیزګارو دپاره د تقوادارو دپاره.